السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ملګری فضل نبی. ملګرو، دې وخت کې مونږ د خیبر پښتونخوا داسې یو عظیم شخصیت سره یو ملګری سره ناست یو چې د تعارف محتاج نه دی. د علم یو خزانه، یو سمندر دی بے شماره کتابونو خالق، بے شماره کتابونو ډرامو خالق لیکونکی هغه اسد الله جان برق صاحب سره برق صاحب دا راته ووایي چې تاسو تعلق چې کوم دی د یو د زمیندارۍ کورنۍ سره دی زمینداري او تاسو د ادب دنیا ته څنګه راغی یاره دا خو پوره ما ته هم پته نشته ځکه چې انسان چې دی عام طور خلک وایي چې دی ډېر زیات اختیارمند دی، خو د اختیار نشته چې حالات کوم طرف ته یوسي. لکه مارغه چې دی نو دی وزر یې د ده شته، خو دی هم د هوا نه بیا دغه نشي کېدی. هوا یې چې کوم خوا بوځي نو هخوا به یې بوځي. نو یو وجه پیدا کېدی شي چې او بل د په ټول ژوند کې ما دا محسوس کړل چې داسې یو طاقت شته چې ما په یو خاص لاره بوتلل غواړي. ډېرې منصوبې ما جوړې کړي، ډېر دغه مې وکړل. کېدای شي چې زه اوس فوج کې سپهي یا ولدار وی یا دغه وی صوبهدار ریټایرډ شوی وی یا چېرته بابو وی یا چېرته داسې ډېرې منصوبې، خو هغه خالق او مالک ما داسې راکاږي چې هغې کې هغه لارو کې راته رکاوټونه واچي او په دې خپله لار مې روان کړي. نو عام طور زه دا ویم، ډېر خلک خو دا وایي چې موږ سیلف میډ یو، خو زه دا نه ویم. زه ویم ګاډ میډ یم. زه چې څه دی د هغه د لاسه دی، چې چېرته راوستی دی که نه. دومره لږ تعلیم، اووم جومات او دې ځای ته راتلل چې دا په نصابونو کې کتابونه او یا دغه زما شاملېږي یا خلک پي ایچ ډي ګانې کوي وغیره. نو دا زما ستوره خو نه ده، زما غوندې خو ډېر ګرځي. خو دا به د هغه یو کرم دی چې شوی دی. زه به دغه ویلی شم، زیاتې نه شم ویلی چې ما دې کې زما څه جدوجهد یا څه یاره ما داسې ډېرې غرونه نړولي دي او یا دغه کړی، هېڅ مې نه دي کړي. بس چې څه کړي دي هغه کړي. نوم سعدالله جان دی تخلص برق صاحب دی نو دا څنګه دا برق صاحب لکه برق که نه لکه د دې څه راز دی د دې څه دا خو ما چېرته ډېرو ځایونو کې لیکلي هم دي، خوشنوشت کې مې هم لیکلي دي چې پخوا زمانه کې یو سړی و ډاکټر غلام جیلاني برق، د دې کیملپور اټک د علاقې و، خو ډېر لوی عالم فاضل و. د هغه کتابونه اوس هم د قرآن او د ساینس او دغه چې هغه د کتابونه به ما کتل، نو زه د هغه نه ډېر زیات متاثر وم. نو بیا چې ملک تخلص مقر راغی نو بس هم د هغه تخلص مې پکې خو ډاکټر غلام جیلاني برق ډېر کتابونه دي، دو اسلام، دو قرآن، دا دغه ډېر کتابونه دي. هغه زما ورسره ملاقات چېرې نه دی شوی، به د کتابونو نه پیشک شوی وم او دغه مې خوښ کړو. هغه نوم تاسو په خپل هغه چې کوم تاسو په خپل هغه باندې کېښودي برق که نه ډاکټر غلام جیلاني برق و، ډېر لوی عالم چې پروفیسر هم دغه کالجونو کې اټک وغیره کې، خو د لیکوالانو کې د هغه د عالمانو کې د هغه دغه ډېره لویه رتبه وه، ډېر لوی معلومات. دلته برق صاحب د کلي هغه کوم کلي ماحول دی هغه تاسو پرېښي دا شور شرغب هغه خپلوان خپل هغه مالتګان چې دا وخت به هلته مطلب یو غمفري خلک به زیاتو ناستو خلک هلته او دلته خوشي بیابان کې ته راغلی ناست دی د دې څه راز دی دلته تا ته سکون میلاویږي که څه دغه خوشي قربان دی، نه کورونه شته، نه ماله شته نه کلی شته د دې څه دغه دی برق صاحب؟ د دې یوه وجه خو عام ده، انساني پولوشن نه هم تنګ راغلی یم او د ماحولي پولوشن نه هم تنګ راغلی یم. خو غټه وجه یې بله ده، ما ته احساس دی چې ما سره عمر ډېر کم پاتې دی. وخت کوم چې زمونږ وخت نو په هغې کې مونږ مزدورۍ کولې، ریډیو کې ټلویزیون کې یو ځای بل ځای او د روزی. اوس ما ته ډېر کتابونه لیکل دي، پراجیکټونه دي، هغه پوره کول دي، نو هغه زه کلي کې نشم کولی.
ځکه چې کلي کې دا مړی دی دا ژوندی دی دا جرګه مرکه تاڼه کوټه وغیره ډېر دا سړي نه ډېر وخت خرابوي او دلته بس په سکون یم نو بس زه یم او کاغذ دی او قلم دی نو دغه وجه د ټولو نه لویه ده چې زه دا ویم چې هغه چې کوم زما په ذهن کې کتابونه دي چې هغه زه کاغذ ته وخېږم او هغه دې نه بغیر نه کېده هغه ماحول کې دا ته نه جج کړي جي ولکه شل غمه شل نه خلک اوس خو چې ډېر ضروري مړی ژوندی نو ولا لاړ شم که او نه هغه دلته راځي نو هغه مخکې خو بس کور کې داسې منله راځه چې ځو تاڼې ته ولا راځه چې ځو کوټې ته او دې کې لطیف تاسو هم دغه فیل دی نو دا یو عجیبه چې رابغو نو تاڼې کوټې ته به ورسره لاړم زیاتره سقافیل جي په تاڼه کوټه ته ځي خو هغه احسان به یې په ما راوړ یو ورځ په سره غرمه کې یو سړي راپاڅولم زما ورور سره چرس نیولی دي چې ورسره روان شوم نو ما ته وایي چې ورور خو مې وایي چې میا صاحب بوځو رحیم شاه مې یاد خو ما ورته چې نه مونږ به لاله بوځو نو دا احسان یې په ما راوړلو چې ګورې دا اعزاز مونږ تاله درکوو هغه له نه ورکوو نو دا داسې دغه دی بل جرګې مرکې چې دي نو شپږ اووه ورځې به د دواړو منتونه وکړي هغه به رضا کې هغه کور به وله جوړ کړي اخره کې به دواړه خپوي چې مونږ خو نه کوله خو بس دا ستا مخ ته مو کتل کړي مونږ خو شل مرګونه کول خو تیار ناست وته نو دا قسم دغه چې کوم دی نو د دې فایده نه وه او بله وجه دا هم ده چې هغه زموږ زمانه چې کومه ونه په هغې کې به په تاڼه کوټه کې د چا مخ هم خلکو اخیستو اوس صرف یو مخ چلیږي او هغه مخ د قائد اعظم دی بل چا مخ د بل چا مخ هېڅ چېرته هم نه چلیږي نو ساجت دی چې خامخا او نو هغې کې خو به لاته بدنامېږي نو بس پرې د هغې مو ورپرېښي دي چې دی تاسو کوئ جا د اعظم صاحب بوځئ بوځئ بس داسې د هغه نه لوی ټاټۍ به لکه چې لکه مونږ په دې زموږ معاشره کې تاسو چونکې د شاعرۍ سره هم تعلق ساتي او ډېر کتابونه بېشماره کتابونه تاسو شاعري دي او ډېر نعتونه د شاعرونو ستاسو ډېر دغه دي چې مقبول هم خو شوي دي د شاعرۍ زموږ په ذهن کې خاص طور د پښتنو په ذهن کې دا راځي چې د شاعران چې کوم عاشق مزاج وي نو آیا تاسو هم داسې د عاشقۍ دغه سره تیر شوي دي پولې سره تاسو تیر شوي یا تاسو د اصله چې عاشقان وي دغه شاعران چې وي نو هغه د محبوبې په یاد کې یا د محبوبې په بېوفۍ کې شعرونه اصل لیکي که نه نو تاسو هم داسې دغه سره تیر شوي دي داسې دغه سره دا داسې چل دی چې دا هسې یو وفا ده یا یو خیال دی دا د ټولو نه اول باس خو دا پکار چې عشق څه شی دی نو که په عشق باندې خبره کې نو عشق خو ډېر وسیع شی دی او مونږ صرف جنس ته راوستی د نر او د ښځې جنس ته محدود کړی دی عشق خو داسې یو شی دی چې هغه خدای سره هم کیدی شي انسان سره هم کیدی شي دا دنیا د خدای د عشق پیدا کړي د همه مخلوقاتو پلار دی دا د رحمان بابا دغه دی چې عشق چې کوم دی نو دا د کائنات په د عشق ته په ساینسي ژبه کې طبیعاتو کې ورته ګریویټي وایي کشش دی او هغه کشش چې کوم دی نو هغه یو ګل کې هم تلیدی شي یو اواز کې هم تلیدی شي یو انسان کې هم تلیدی شي ضروري نه ده چې د انساني معیار باندې دی هغه ښایسته وي یعنې زموږ دغه ما خو تا ته وایي چې هغه جنس دی هغه د ځناورو کې هم شته او د نر او د ښځې ملاب چې دی دغه خو یو جنس دی هغې د دې سره بلکل تعلق نشته دی عشق سره د عشق چې کوم دی دا یو ډېر وسیع معنی لري چې هغه بنو نوع انسان سره عشق کول معاشرې سره عشق کول بل انسان سره د ټولو نه لوی عشق هم دا دی چې ځان سره عشق وکړي چې ځان سره د عشق وکړو نو ته به بل انسان سره هم عشق وکړي ستا چې څه په خپله نه دي خوښ هغه دپاره به دې نه وي خوښ
ته چې په خپله په څه خفه کېږي نو هغه به هم نه خفه کېږي. نو د عشق دایره ډېره زیاته وسیع ده او هغه چې ته کوم عشق یادې جنسي هغې ما ته نه مکمله شوې ده او نه زندګۍ زه دومره په تیز بوتلی یم او دومره په دوا او په دغه چې هغې ما ته مکمله ده. بل څه درته وایي چې تاسو تر اوسه پورې څومره کتابونه مطلب تاسو لیکلي دي او څومره اوس تر اوسه پورې لا په دغه باندې پراته دي جي د دې تاسو موږ ته لږ ووایي. دې باندې ما سره اوس زما خیال دی چې زما اندازه دا ده چې 43 کتابونه برابر شو. په دې کې زیاتتر د اردوم دي. د پښتو چې دغه ادبي او تاریخ سره تعلق دی. د پښتنو تاریخ چې کوم دی هغه ما بالکل رد کړی دی. تر اوسه چې څه تاریخ لیکلی شوی دی هغه ما رد کړی دی، غلط دی. د نوي سره په هغې کار کوم لګیا یم نو ډېر کتابونه په هغه موضوع راغل. بل څه دا کوم تاریخ چې زموږ د پښتنو لیک موږ ته میلاو شوی دی په دغه کې نو دا تاریخ دا ستا په خیال دا غلط دی جي دا بالکل بیخي غلط دی. دا دشمنانو لیکلی دی، دا دوستانو نه دی لیکلی. فارسیوانو لیکلی دی. فارسیوان د پښتنو جدي پشتي دشمنان دي او دغسې بیا انګریزان یا څه نور زیاتر برټش دغه چی او نو هغه یې دی لا چاته چاته نه څه جوړ کړي چاته نه څه جوړ کړي دي بلکې داسې جوړ کړي چې دوی ته هېڅ په خپل هم پته نه لګي چې موږ د چا آباد بچي او چا زامن یو. او نو دا او د المیه دا ده چې پښتون خو په خپله د وخت د سره لوستی نه دی که نه. د ده مشران چې خو کوچیانو څارویپال خلک کله دلته کله هلته نو مدرسې تعلیمونه چې کوم دي نو دا خو په کوچ حالت کې نه جوړېږي. نو هغه فارسیوانو سره و. د دې تورې خاوندانو دوی به هغوی په میدان به یې ترې نه وګټلو، هغوی به ترې نه د میدان بدله په کاغذ کې وایسته، د تورې بدله به یې په قلم وایسته. دا ټولو غلط دغه راغلی دی. نو اوس زه لګیا یم کوشش کوم. یقینا دا یو عظیم دغه دی جي لکه نوي نسل ته د خپل تاریخ خبرول جي دا یقینا دغه دی. کوشش دې کوئ. ٹھیک شو جي تاسو جي ناظرینو دا زمونږ د سلا جان برخوږ دغه چې کوم دی هغه تاسو دا خوږې خبرې واورېدې. یقینا تاسو به ډېرې خوښې شوي د هلکه پلکه خبرې وې لږ د دغه نه لږ اخوا جي خو بیا هم جي آینده دغه سره به ملاقات سره به انشاءالله موږ مزید تاسو ته د باره کې نور خبرې کوو د سره به هغه شان ملاقات جاري وي جي. السلام علیکم جي. ٹھیک شو جي.